چې روژه دا په درې قسمه باندې ده، او که داسې وایي چې روژهدار په درې قسمه باندې دی هم بې ځایه خبره به نه وي. یو عام روژهدار دی، یو خاص روژهدار دی، او یو اخص الخاص روژهدار دی. او یا مونږ داسې ویلی شو چې یو د عوامو روژه ده، یو د خواصو روژه ده، یو د اخص الخواص روژه ده. علماء په ساده ساده الفاظو کې دغه درې واړو وضاحت څه په دې ډول باندې کړی دی. علما لیکي چې اصل روژه خو چې موږ ستاسو ټولو ته پته ده چې دریو څیزونه د سحر د وخت داخلېدو نه واخله تر ماښام تر وخت داخلېدو پورې انسان د دریو څیزونو نه منې شي، دې ته د عوامو روژه ویلی شي. خوراک دی، سکاک دی، او د واده کړو خلکو د خپل کور والې نه د ورځې اجتناب دی. دغه دریو څیزونو نه ځان منې کول، خپل نفس منې کول، دې ته د عوامو روژه ویلی شي. دویم نمبر د خواصو روژه ده، یعنی دې نه په کیټیګري کې لږ په های لیول باندې د خلکو روژه ده، او هغه هم ده چې دغه درې څیزونه هم نه کول سبا نه تر بیګا پورې، او د دغې روژې چې کم باطنی آداب دي د هغې انسان خیال وساتي. او باطنی آداب یې دای چې لکه څنګه خوراک نه کوي، لکه څنګه سکاک نه کوي، لکه څنګه خپلې کورودانې ته نه نږدې کېږي، همدغه شان د خواصو روژه دا ده چې انسان د خوراک نه کولو سره، د سکاک نه کولو سره غیبت هم نه کوي، دروغ هم نه وایي، فراډ هم نه کوي، دوکه هم نه کوي، په زوره مهنګایي هم نه راولي، بل چا سره په پیو کې او په شودو کې او په مستو کې او دارنګې په قیمه کې د ګاجرو چې کم ملاوټ دی دا هم نه کوي. دغې ټولو ته بیا دا د خواصو روژه ورته ویلی شي. یعنی د روژې یو هغه ظاهر دی چې ظاهر دا دی چې دا درې څیزونه به نه خورې او نه به کې، او باطن دا دی چې کم څیزونو نه الله تبارک وتعالی منع فرمایلی ده هغه کارونه هم ته نه کوي، دغې ته د خواصو روژه ویلی شي. او حقیقي معنا باندې روژه هم دې ته ویلی شي. او دریم نمبر د خواصو روژه ده، اخص الخواص روژه ده، او هغه ده چې دا درې واړه څیزونو نه هم ځان منې کې، د ګناهونو نه هم ځان منې کې، محرماتو نه هم ځان منې کې، خو ورسره د ستا په رمضان کې ټوله توجه د رب ذوالجلال په رضا باندې وي. هر څه د ستا لیدلم په لیدو کې هم د ستا مقصود دا وي چې رب په راضي شي، په اوده کېدو کې هم د ستا مقصود و مطلوب دا وي، توجه دا وي چې رب راضي شي، د چا سره په ښېګړه کې هم د ستا توجه دا وي چې رب راضي شي، په تراو کې هم د ستا تصور دا وي چې رب راضي شي، ختم کې هم د ستا تصور دا وي چې رب راضي شي. دارنګې په جمله عباداتو کې سبا نه تر بیګا پورې او بیګا نه تر پښمني پورې د ستا ټوله نه ټوله توجه دا د رب په رضا باندې وي، دې ته د اخص الخواص روژه ویلی شي. او دا بیا روژه په خپل ضمن کې دا هغه روژه ده چې د انسان بیا په ژوند کې هم تبدیلي راولي، د انسان په ظاهر کې هم بیا تبدیلي راولي، د انسان د روژې نه بعد هم د انسان په ژوند کې تبدیلی موجود وي، چې څوک د اخص الخواص د روژې د فیض نه څوک فیضیاب شول، د دغه انسان په زندګۍ کې بیا تبدیلی راځي.